بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا يوم محترم ورور پښتنه کې وایي د سجده سهوی صحیح طریقه څنګه ده او سجده سهو په چی سره په سړي واجبېږي او لازمېږي. محترم ورور د سجده سهوی طریقه خدا ده لکه فتاوا عالمگیری جلد اول صفحه 125 کې وایي چې ښه خبره ده چې سړی یو سلام وګرځي او پر دا باندې جمهور هم دي او دغه ته په اصل چې هغه کافي دی په هغه ته اشاره کړې ده چې رسته طرف ته سلام وګرځي دا ښه طریقه ده چې یوه طرف ته سلام وګرځوسي او کیفیت یې دا دی چې تکبیر به ووایي وروسته در سلام او ولاړ به سجدې ته او په سجده کې به تسبیح ووایي بیا به بله دغه سجده وکړي بیا به اتحیات دوم وار شروع کړي بیا به سلام وګرځي دغه خو سجده سهو په دا طریقه سره یعنی چې پر اتحیات کښېنستې پر تا سجده سهو لازم سوی وي نو باره ولاړ سي یو سلام به وګرځي که نه د دوه سلامو قول هم راغلی دی خو ثواب او ښه خبره دا ده چې یو سلام دی او جمهور د علماو پر دې باندې دي او هغه مرسته طرف ته او طریقه دا ده چې بس در سلام وروسته به تکبیر ووایه ولاړ به سي سجدې ته بیا به په سجده کې تسبیح ووایه بیا به بله سجده وکړي بیا به راپورته سي اتحیات به ووایه برا به سلام وګرځي دا سجده سهو شوه. دا فتاوا عالمگیری جلد اول صفحه 125 او دغه رقم دی وایي چې په چیش باندې لازمېږي سجده سهو دی هغه سجده سهو چې د هغه په ترک د واجب سره چې په لمانځه کې کوم واجبات دي هغه پاته شول دا یو یا تاخیر د واجب رالی دا دوه او یا تاخیر د فرض رالی دا درې او یا تقدیم د رکن رالی د فرض رالی مخکې دی کیدا دا څلور یا تکرار د رکن رالی دا پنځه یا تغییر د واجب رالی دا شپږ دا رقم تغییر د واجب چې یو ځای کې په زور ویل کېږي قرات ته په هغه کې قرار ووایه لیکن فتاوا عالمگیری وایي چې په حقیقت کې وجوب لازمېدل د سجده سهوی چې دی هغه یو شی دی په حقیقت کې دغه خدا دې ما درته شپږ کو فتاوا عالمگیری شپږ کړي دي لیکن درته وروسته وایي چې په حقیقت کې یو شی دی هغه چې دی ترک د واجب دی یعنی که تاخیر د فرض راسي که تاخیر د واجب راسي هغه په حقیقت کې دغه یو شی دی چې ترک د واجب رالی نو په ترک د واجب سره سجده سهو پر سړي باندې لازمېږي کوم شیان چې په لمانځه کې واجب دي هغه ستاسو پاته شوه نو پر تا باندې او هغه هم په هیره باندې قصدا نه که په قصد دې پرېښول په هغه بیا په سجده سهو یې تلافي نه کېږي یا په هیره ستا سره واجب پاته شو نو اوس پر تا باندې سجده سهو لازم شوه فتاوا عالمگیری جلد اول صفحه 126 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.